بیروزګاره ښار ته راشو، بیروزګاره به وده شو. ما ته اوږد مزل پروت دی، ځو په لاره به وده شو. کوټه سري دي څوکۍ کړي، دا مالداره به وده شو. بیروزګاره ښار ته راشو، بیروزګاره به وده شو. د لوی څښتن د نامې نه شروع کوم چې د علم، د فهم او د ادراک خالق دی. د سرسر نه سبا جوړه کړې ده او د ظلمت نه ضیا جوړه کړې ده. ملګرو سلامونه مې واخلئ، فضل احد یما او نن به ستاسو سره د تاجر کمیونټي کم کاروباریان دي زموږ سره د باجوړ د سیمې سره تعلق لرونکي دي یا نور داسې کاروباریان خلک دي، سوداګر دي، د ایبیار حواله سره د ایبیار چې کم نوې قانون نافذ کولو کوشش وکوي. دغه ون مین آرډر د کم چې صدارتي آرډیننس شروع شوی دی یا صدارتي آرډیننس پاس شوی دی، د تاجر کمیونټي دپاره دا ډیر زیات یو بد خبر دی او دغه بد خبر نه به تاسو وخت په وخت باندې ځان هم آگاہ کړئ. د دې آرڈر مطابق ایبیار جس کو بھی چاہے گا سیل ٹیکس میں جبری رجسٹر کرے گا. یعنی د ایبیار سره به د پولیسو او د سکیورټي یو خپل ټیم وي، هغه چې څوک هم غواړي نو هغوی به په مارکیټونو کې ګرځي، هغوی به بازارونو ته راځي او هغوی به جبري یعنی په زور باندې یو دکاندار کم چې شټر والا دی نو هغوی به په سیلز ټیکس کې رجسٹر کوي. په دغه کې دویمه نقطه دا ده چې ایبیار جس کاروبار کو چاہے گا پوائنٹ آف سیلز لگا کر محکمے کے ساتھ منسلک کر سکے گا. یعنی ایبیار چې څوک هم غواړي که د چا په شرارت باندې وي یا زمونږ په دې ولس کې یا په ټولنه کې یا په چاپیرچل کې دغه څیزونه هم ډیر وي چې مونږ یو بل کاروباریان چې دي هغه یو بل تخایو چې د کاروبار ښه دی، نو ایبیار چې دی هغه به دغه پوینټ آف سیلز کې کنورټ کی، یو دکان دی هغه به پوینټ آف سیل کې کنورټس کی. نو کله چې دغه پوینټ آف سیل کې کنورټس کی نو بیا به دغه پوینټ آف سیل والا چې کم کسٹمر راځي، کم گاهک راځي، نو د هغې نه به هغه ایکسټرا 16% ټیکس د حکومت دپاره اخلي. یعنی 16% ټیکس چې دی د کسټمر نه به د حکومت دپاره رسیو کوي او هر دریمه میاشت پس به دغه دکاندار د ایبیار دفتر ته ځي او هغه ټیکس او کم انوایسز باندې چې تاسو خرڅ کوئ، یعنی په کم انوایسز باندې بیل سازوئ، نو دغه بیلونه به ورسره وړئ. د ایبیار دفتر کې به څومره چې تاسو سیل کړی وي، ریونیو کریټ شوي وي، 3 میاشتې پس به دغه بیلونه جمع کوئ د هغوی سره او هغوی به په تاسو باندې ټیکس لګوي او دغه ټیکسونه به تاسو ادا کوئ. نو که تاسو وګورئ د مخکې نه زمونږ کاروباریان، تاجران، سوداګر د مخکې نه پریشان دي، کارونه نشته دي، کاروبارونه او مارکیټونه بالکل شړ شوي دي. کم چې معیشت دی او اقتصاد دی هغه ډیر زیات د ستونزو سره مخ دی. نو د دې حوالې سره په دې وخت کې حکومت چې کم نوې آرډر جاری کړی دی نو دا د تاجر کمیونټي لپاره قاتل آرډر دی. آلریډي دغه دکانداران، دغه تاجران او دغه کاروباریان خلک چې دی په ټیکسونو ادایګۍ کې ډیره زیاته مرسته کوي. پرون زما سره یو ملګری لګیو، کم ټیکسونه چې اوس ریسیو کیږي که دا د دنیا په نورو ملکونو کې دغه ټیکسونه ریسیو کېدی نو هغه ملک به د دنیا د ټولو نه زیات ښکلی ملک وي، ډیر زیات مطلب څومره ټیکسونه چې دلته په پاکستان کې ریسیو کیږي په دنیا کې داسې ملک نشته چې هلته دومره ټیکسونه ریسیو کیږي. خو پته نه لګي چې دغه ټیکسونه په کم طرف باندې ورکیږي، په کم طرف باندې ځي او دغه ټیکسونه څوک استعمالوي. په د ایبیار طرف نه یا په دغه نوی آرڈر کی 3 نقطہ ستاسو سره شریکوم چې انٹرنیٹ کے ذریعے کاروبار کرنے والے افراد پر 2% اضافہ ٹیکس عائد ہوگا جو انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنی کاٹ لے گی. په دې پوائنٹ کې کم چې انټرنیټ ورکولو والا کمپنی نه دي، مطلب جیز دی، پی ټی سیل دی یا نور داسې او کم خلک چې آنلاین کار کوي، آنلاین شاپینګ کوي یا ای کامرس باندې هغوی کار کوي، نو د هغوی نه به ایکسټرا 2% چې کم ټیکس دی هغه به هغوی ایکسټرا پی کوي دغه کمپنیانو ته. اوس ما د 100 روپو کارډ لوډ کو نو که زه آنلاین کاروبار کوم نو په هغې کې به 2% ټیکس چې دی هغه حکومت زموږ نه ریسیو کوي. نو دا په دغه نیو آرډر کې دی.
पचलोरम नंबर पॉइंट बाने जिबरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के नोटिस की तामील न करने वालों का बिजली गैस का कनेक्शन काट दी जाएंगे। यानी बियार डेर ज़्याद दा पेरा په زورور او بدمعشۍ سره کم خلک چې کم دکان چې هغوی د پوینټ اف سیل یعنی پوینټ اف سیل د حکومت د طرف نه یو مهر وي، د ادارې د طرف نه یو مهر وي چې ستا په دکان به لګي که دا تاسو ته نوټس وشو تاسو په دغه باندې دا پوینټ اف سیل رجسټر نه کړو نو بیا به ستانه د بجلی کم کنیکشن چې تا ته شوی د حکومت د طرف نه هغه به ستانه کټ کولی شي. د دې نه علاوه که ستا کور ته د ګیس کم کنیکشن شوی دی نو ستا د کور نه به د ګیس کنیکشن کټ کولی شي. نو دا ډیر زیات سخت رئیس دی، ډیر زیات سخت قانون دی او دا تاجر کمیونټي او نورو خلکو ته نامنظوره دی. په 5 نمبر پوائنٹ کې सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की और पॉइंट ऑफ सेल्स की नोटिस की तामील न करने वालों पर 30 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा. यानी कम दुकानदारान होता या कम कारोबारियान होता चे नोटिस वशो चे तासु खपल दुकान पर पॉइंट ऑफ सेल की कन्वर्ट गई और तासु बिया हग दुकान पर पॉइंट ऑफ सेल की कन्वर्ट न करो यानी तासु हग मोहर पर खपल दुकान बांधे वो न लगाओ नो तासु बा द हुकूमत द तरफ ना بیا 30 लाख रुपए जुर्माना چې دا هغه به حکومت ته ادا کوي. نو دا ډیره زیاته ناجایزه ډیره زیاته سختریزه قانون دی او د دې خلاف چې تاجر کمیونټي نه را فاسیدلی د دیو سره نیګوشیشن نه وی شوی د حکومت د دغه ادارې سره نو ډیر زیات په مشکل باندې با دغه دکانداران دغه کاروباریان دغه سوداګر او دغه تاجر کمیونټي دا سيزونه د ځان او د ځان د ځاني کاروبار لپاره برداشت کی. نو دا ډیر زیاته سخت خبره ده، دا ډیر زیات سخت قانون دی د تاجر کمیونټي لپاره. نو هغوی دی دغه سيزونه په خپل ذهن کې کی دي چې آینده به تاسو سره څه کیږي. نو دا سيزونه ډیر زیات د نوټیبل دي، مطلب دا د ځان سره نوٹ کړئ، دا ځان سره یاد کړئ. पॉइंट ऑफ 6 नंबर पॉइंट ची दे जुर्माना अदा करने वालों मज़कूरा कारोबार को बंद कर दिया जाएगा. जुर्माना अदा ना करने वालों यानी कम दुकानदारांची जुर्माना न वर्कवी, कम दुकानदारांची दगा जुर्मानी पेमेंट न कवी बरच मा कम जिक्र वो को 30 लाख रुपये कम जुर्माना ची दुकानदार बांधी लागू कीगी दे बिहार द तरफ ना कदगा जुर्माना दियो न डकवी नो बिया बा द हावी कारोबार ची दे हागी तब सरकारी ताली लगी सरकारी ताले به ورته لګي دا غوي دکان به بند کړي شي او جبري هغه به د کاروبار نه لاس وینځي. نو سمرم چې تاجر کمیونټي دا دکانداران دي، تاجران دي، کاروباریان خلک دي، د هغوی د پاره دا ډیر زیات غلط خبر دی او د نوې قانون خلاف چې کم تاجر کمیونټي په 29 تاریخ باندې مارچ کوي اسلام آباد ته یا د ابیار دفتر مخې ته نو دغه دکانداران دی دا خبرې د ځان سره نوٹ کی که دغه خبرې دیو په ځان کې لاګو کولې شي یا دغه خبرې ځان کې ګنډلې شي نو بیا دی اوده پاتې شي او نه دی را پاسي. زمون که تاسو وګورئ کاروباریان تاجر کمیونټي آلریډي ډیره زیاته د ستونزو سره مخ ده. کاروبار یو ځل بیا زه تاسو ته ریپیټ کوم چې کاروبار ختم شوی دی، معیشت او اقتصاد د ستونزو سره مخ دی، کاروباریان پریشان دي، هر دکان ته چې ورشي نو دکاندار فریاد کوي. نو څومره چې زموږ سره دکاندار یا تاجر کمیونټي ده هغوی دی دغه خبرې نه خبر وي که تاسو خپل دکان یعنی تاسو ته نوټس وشو او تاسو خپل دکان پوینټ اف سیل کې چینج نه کړو نو بیا به ستاسو باندې 30 लाख रुपए जुर्माना ادا کیږي او که تاسو دغه جرمانه حکومت ته ورنکړه نو بیا به ستاسو دکان بندولی شي. نو دغه پوینټ چې دی ډیر زیات خطرناک دی. دا نیو آرډرز چې دي د حکومت د طرف نه په تاجر کمیونټي باندې دا ډیر زیات سخت رئیس دي، ډیر زیات خطرناک دي د تاجر کمیونټي لپاره او دا ډیر زیات غلطي سیګنل دي د اقتصاد لپاره او د معیشت لپاره. ملک چې دی هغه د اقتصاد او د معیشت د ستونزو سره آلریډي مخ دی. ما مخکې دا خبره وکړه چې کم دکان باندې پوینټ اف سیلز یعنی د پوینټ اف سیل مهر ولګي نو هغه دکاندار چې دی هغه به د گاک نه 16% ټیکس چې دی هغه ایکسترا اخلي او که 16% ټیکس دا د گاک نه اخلي نو بیا به ډیر زیات سخت کاروایی د دکاندار خلاف کیږي. او کم دکانداران او زموږ سره چې کم دکانداران دي یا کاروباریان دي یا تاجر کمیونټي ده
کچېرې دیو سیلز ټیکس کې نه رجسټر کیږي او پوینټ اف سیلز هغوی خپل دکانونه پوینټ اف سیلز کې نه چینج کوي نو په هغوی باندې به ایکسترا 19% اضافي سیلز ټیکسونه لګي یعنی دا 19% اضافي سیلز ټیکسونه چې دي دا به دیو ریسیو کوي د بجلی په بیل کې د ګیس په بیل کې سره سره کم چې موبایل لوډز کیږي په هغې کې به دیو دغه ټیکسونه ریسیو کوي او نمبر پوائنٹ کی زستا سرا دغه ډیر زیات خطرناک پوائنٹ ہے اس کوئی شخص جو APR کے خیال میں انکم ٹیکس گوشوارہ جمع نہ کروائے گا تو اس کا موبائل فون بجلی گیس سب کچھ بند کر دیا جائے گا یعنی د APR د طرف نه کم خلک چې د گوشواری نه جمع کوي ټیکس نه جمع کوي انکم ټیکس نه جمع کوي یا سیل ټیکس د APR دفتر کې نه جمع کوي نو دغه ملګری چې دي دغه کسان چې دي دغه به دغه موبایل فون چې دی هغه به بند کړی شي د هغوی نه به بجلی کټ کړی شي د هغوی نه به د ګیس چې کوم سیسټم دی د هغوی د کور نه هغه ختم کړی شي نو دا ډیر زیات خطرناکه خبره ده دا ډیره زیاته د بدمعاشۍ خبره ده د خپل ولس سره د خپل وطنپاله سره د خپل ولس سره ډیره زیاته ناروا کوي نو دغه څیزونه زموږ سره خطرناک دي د APR سره په دې کاته کې به د APR سره کم زموږ نادره آفیسز دي یا زموږ نادره سیستم دی نو هغه به پورا د دیو سره تعاون کوي نادره چې دا هغه به دیو ته معلومات ورکوي چې کم خلکو باندې ټیکسز لاګو دي یا هغوی ته انکم ټیکس دی یا هغوی ته سیلز ټیکس کیږي او هغه دغه ټیکسونه نه جمع کوي نو نادره به دغه کس پوره معلومات ورکوي او هغوی ته به سیکیورټي ورکوي سیکیورټي به راځي بیا به چاپې غورځوي او ډیر زیات خطرناک ماحول جوړیږي د دې سره نو الله د خیر کی تاجر کمیونټي ته او کاروباریانو ته څومره ملګري چې دا وخت زما سره شریک دي حبیب خان میا وقاص صاحب حنیف خان نور ډیر زیات ملګري دي چې هغوی دا وخت زما سره شرکت کوي د چا په ذهنونو کې څه کوېسچن وي د انکم ټیکس او د سیل ټیکس حوالې سره کوم چې زموږ تاجر کمیونټي په 29 تاریخ باندې د دې خلاف سټرایک را جوړوي د دې سټرایک کې به تاجر کمیونټي د مختلفو شعبو سره یا د مختلف تاجر چې هغوی مختلف کارونه کوي مختلف دکانداران دي نو په ټولو باندې دغه کم نوې سیستم چې دی نوې قانون چې دی دا به لاګو کیږي نو تاسو ودمه پاتې کیږئ د دې خلاف به आवाज روچته ولوي د APR د دفتر مخې ته به احتجاج کو پوره من احتجاج به کیږي نو څومره چې د سرحد پلازي سره تعلق لرونکي دکانداران دي نو هغوی ته زما خواست دی چې تاسو کوشش وکړئ چې په دغه درنه کې یا په دغه احتجاج کې شرکت وکړئ دغه کم نوې آرډر چې جاری کړی شوی دی د صدر آرډیننس 3 دغې ته وایي نو په دغه آرډر کې ډیر زیات خطرناک آرډرز دي خطرناک پوینټس پکې دي کدا چې لاګو کړی شو نو زموږ کاروبار به بالکل ختم شي زموږ کاروبار آلریډي د ستونزو سره مخ دی نو زما څومره چې تاجر کمیونټي زما هغه ګوري زما دلته اوسیدونکي د مختلفو شعبو سره د مختلفو سیزونو پروډکټس د کاروبار سره د هغوی تعلق دی نو هغوی دي په دغه خبرو باندې سوچ وکړي فکر دی وکړي او د دې خلاف چې د احتجاج کول لازمی دي د دې خلاف درنه ورکول پوره من احتجاج کول دا زموږ حق دی د ګورنمنت سره زموږ حق کیږي د دې خبرو نو موږ له پکار دي چې موږ د دغه سخت رئیس کم پوینټس دي صدر آرډیننس چې جاری کړی دی نو د دغه خلاف موږ له پکار دي چې موږ پاتې شو دا وخت زما سره محمد اسحاق چې زما د زوربندر د سکول کلاس فیلو دی ډیر زیات ګران ملګری دی هغه دا وخت زما سره شرکت کوي سمیع الحق صاحب زما سره شریک دی ملګرو پروګرام ورسره مخ په وړاندې شریک کوي څومره کمیونټیز دي تاجر کمیونټیز یا تاجر سوسایټیز دي یا یونینز دي چې هغوی ته دغه غږ زمونږ ورسي او په وخت باندې هغوی ته خبرداری وشي چې ګورنمنت یا حکومت چې کوم نوې آرډر جاری کړی دی نو په دغه آرډر کې څه دي د تاجر کمیونټي لپاره یا د دکاندار لپاره یا د سوداګر لپاره نو چې په وخت باندې هغوی خبر شي اویرنس ډیر زیات لازمی وي اکثر مونږ په ودو کې پاتې شو او ګورنمنت چې دی هغه ټیکسونه په مونږ باندې لاګو کوي او مونږ د هغوی خلاف आवाज نه شروع اوچتولی نو څومره چې تاجرز کمیونټیز دي یا یونینز دي هغوی ته زما دغه خواست دی چې په دې حق لبانې تاسو خپل احتجاج چې دی هغه ریکارډ کړئ د حکومت خلاف د کم چې زمونږ APR اداره ده هغوی چې دغه سخت قانونونه راوړي دي
د هغوی خلاف. ان شاء الله بیا بر اعظم په دغه شعر دنا اجازت غواړم چې زه خو نستۍ ته په مستۍ کې ګرځېدلی یم، حالات که ډېر هم د جړاو خندېدلی یم. زه خپل ژوند ډېر په خندا او خوشحالۍ تېروم. زه هر مشکل ته په اسانه لاره تللی یم. نو حوصلې چې دي هغه بلندې ساتئ، استقامت لوړ وساتئ او د صبر نه به کار واخلو. سره سره د حکومت نه د خپل حق تپوس کولو اراده هم ولرئ. فی امان الله. الله حافظ.